الله تعالی په موږ تاسو باندې یو عظیم احسان کړی چې موږ تاسو ته د جمعې د لمانځه کولو توفیق را نصیب کړو. حدیث مبارکو کې راځي چې الله تعالی په دې ورځ باندې ملائکات پر مسجد باندې مقرر کړي وي چې کوم کسان په اول واري و مسجد ته حاضر سي هغه ملائکه و دې ته د مغفرت دعاوې کوي. بیا دغه ملائکه په دې لمانځه کې شرکت وکړي، په دې خطبه کې شرکت وکړي، تر هغه وخته پورې د مسجد په دروازه کې ولاړې تر څو چې خطبه شروع کېږي. که چیرې یو کس د یو انسان په سختو حالاتو کې، هغه د پریشانۍ په حالات کې وي، هغه د غم په حالاتو کې وي، دی له هغه سره ملګری سي، دی د هغه کومک وکړي، الله تعالی به دی د قیامت له هغه پریشانیو څخه، د قیامت د هغې سختې ورځې له تکلیفه څخه وساتي. نو د مؤمن علامه دا ده چې هغه به د بل مؤمن په هر شي کې خیال ساتي، لکه څنګه چې دته د خپلو شانو څومره ضرورت او څومره سوچ او فکر وي، داسې به له دې مؤمن سره د خپل ورور هم دا سوچ او فکر ورسره وي چې آیا زما په څنګ کې چې کوم همسایه دی، زما په څنګ کې چې کوم قریب دی، د هغه حالات څنګه دي، ما ته خو ډوډۍ رسېدلې ده، ما ته خو کتغ رسېدلی دی، چې آیا د څنګ همسایه به په نس باندې موړ وي او که یا ده به د ماښام نفقه پیدا کړې وي او که یا. د الله رسول فرمایي ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. څوک چې پر یو تنګ دسته باندې چې د هغه حالات د پریشانۍ حالات وي، هغه مفلسه وي، هغه یو مسکین غریب وي، ته له هغه سره کومک وکې، یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. الله تعالی به په دنیا کې هم پر تا باندې اسانتیا راولي او په آخرت کې به هم الله تعالی پر تاسو باندې اسانتیا راولي. نو د مؤمن خصلت دا دی چې هغه به په هر وخت کې د خپل مؤمن ورور له ده سره خیال وي، ځکه د الله تعالی پر خپل مخلوق باندې ډېره خوا بدېږي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید شاوخوا خپل قریبان، خپل همسایګان وګورو چې په هغو همسایګانو کې څوک په تکلیف باندې وي، د هغو د روزي مسله وي، د هغو د رزق مسله وي، د هغو د بچانو د کپړو د نفقې مسله وي، باید د څنګه همسایګان هغه ورپوره کړي. تاسو وګورئ په دنیا کې چې د یو چا محبت پیدا سي له بله چا سره، هغه د دنیا محبت چې دی له کوم چا سره محبت لري، د هغه محبت په خاطر باندې د داسې کوم معشوق دی یا د داسې کومه معشوقه ده، د هغه سې څومره شناخته وي، له هغو ټولو سره د ده مینه محبت وي. د مجنون او د لیلا په شان کې راځي چې مجنون د لیلا په لار باندې تېرېدی، پر هغه لاره تېرېږي، په لاره کې سپی په مخه ورلی، هغه سپی د ودروئ، د هغه سپي پښې یې مچ کړلې. نو هغه خپل ملګري پوښتنه جندي کوي چې ای مجنونه د دې سپي پښې دې څنګه مچ کړې؟ دی ورته وایي دا سپی نه دی باندې راګران، لیکن دغه سپی زما د معشوقې پر لار باندې تېرېږي، ما ته د هغې لارې د هغې کوڅې سپی لا هم خوند راکوي. ګوره دا د دنیا محبت دی، د یو انسان له انسانه سره محبت دی. نو د چا چې محبت له الله تعالی سره وي، هغه به د الله تعالی و مخلوق ته په یو وخت کې هم څه تاوان نه ورسوي. ځکه الله تعالی فرمایي چې که کوم کس دا دعوه کوي چې زه له الله تعالی سره محبت لرم، حضرت ډاکټر رحمت الله علیه فرمایي چې کله زه دا دعا کوم او چې کله زه عبادت کوم، د عبادت کې زما مطلب دا وي چې د الله تعالی سره زما محبت پیدا سي. نو د الله تعالی په عبادت کې زما په ذهن کې، زما په زړه کې دا سوچ او فکر پیدا سي چې الله تعالی خو موږ لیدلی نه دی، له هغه سره موږ له الله تعالی سره مینه او محبت کوو. که چیرې تاسو په دې وعده کې، په دې خبره کې صادقین یاست، ما د ځان محبوبین بولئ، له ما سره ستاسو محبت دی، نو تاسو زما له مخلوق سره محبت وساتئ. ځکه د الله تعالی محبت دا دی
چې انسان به د الله تعالی له مخلوقاتو سره محبت کوي ځکه پر الله تعالی باندې خپل مخلوق چې دی هغه ډیر ګران دی الله تعالی ته خپل مخلوق ډیر محبوب دی